السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو مسافرونو دلشاد خاکسار یو ځلې بیا تاسو ته د اورمون نیوز افیشل د طرف نه مخاطب دی دلته کې راغلی یو بټۍ ته راغلی د هړتال نه کله چې د هړتال اوازه وشوه نو د هغې نه مخکې مونږه مزدور طبقه چې کومه ده هغوی سره هم خبرې اترې کړې وي چې آیا د دې ستاسو حالات چې کوم دی نو په دغې باندې خبرې اترې هغوی سره مونږ وکړي چې د دې هړتال نه پسته لکه بټۍ ودرېږي نو بیا به چې کوم دی نو تاسو لین دین چې کوم دی دا به څنګه چلیږي په هغې کې ډېرو کسانو مونږ ته ووایي چې مونږ به روډونو ته وځو او ټیکهداران چې کوم دي هغوی سره هم مونږ خبرې کړې وي نن هغه د هړتال چې کوم دی د هغې سویمه ورځ ده چې هغه جاري دی دویم هفته یې ده غالبا او دلته کې مزدور طبقه چې کومه ده نو هغوی په کور باندې ناست دي او یا چې کوم دی نو روډونو ته وځي دیاړۍ مزدورۍ پسې چې کوم دی نو وځي یا وي یا نه وي خو لکه دغه کارخانه چې کومه وه دا د مزدور طبقې دپاره ډېره یو لویه وسیله چې کوم دی نو یو الله تعالی ګرځولې وه خو دلته کې مونږ سره د لیبر خاص کر د خښتو ویستونکو صنعتکار چې کوم دي د هغوی جمعداران چې دي هغوی مونږ سره ولاړ دي د هغوی نه لږ معلومات کوو بعد کې به بیا ټیکهدار چې د بټۍ کم دی نو هغوی سره به هم خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام کاکا نوم دې څه دی نصرالله نصرالله دلته کې ته جمعدار اه د دې ځای څه نوم دی دا کوم ځای کې چې مونږ ولاړ یو دا شوبله شوبله او دا بټۍ د چا په نوم ده دا ظفري او زیولخک د ظفر او زیولخک زیولخک ښه دا راته ووایه تاسو سره چې لیبر کم دی دا څومره دی یاره دا به یو 40 کسان به وي 40 کسانه د 40 کډې دي او که نه 40 کسان دي نه څه جراګان یو څه کړي دي جی ښه دا کوم هړتال چې شروع دی کار چې کېدو خو ستاسو چې کوم دی مشغولتۍ هم جوړه وه ګزاره هم روانه وه ټیک شوه ته جمعدار اول خو ته ماته دا ووایه چې ستا پکې ګزاره څنګه روانه ده نو جیبه دا خو په ټولې دنیا ده نو یوازې په موږ خو نه ده لکه مطلب دا دی چې عام دغه دی پوه شو بس چې مزدوري وکړو خو سره وړو چې مزدوري ونه شي نو بس بیا نه چې پوه شو لکه بس عامي دغه دی په ټولو باندې ده پوه شو ګیر چاپېره جمعدار باندې خو لکه ډېره لویه ذمهداري وي ټیک شوه کوم لیبر چې تا سره دی تا لاندې دی تاسو یو بطور د هغه یو فورمین یې صحیح ده نو د دې خرچه مرچه درنه غواړي نو جی چې وږي خرچه خامخا غواړي بس ولا ورکوم پوه شو چې نه را سره نو څه به ولا ورکو پوه شو د دې بټۍ چې کوم ټیکهدار دی هغه ټیکهدار تاسو له لکه د هړتال چې شروع شوی دی نو د دې هړتال نه پس دی تاسو له چېرته خرچه مرچه لاس کېږي او جی خرچه خو را کړې ده او خپل ایمان نه تاوانو پوه شو خرچه را کړې ده تا سره څومره لیبر دی ما سره 15-14 کسه او تا سره جرګان دی او دوی سره کډو والی او دغه جرګان کسان چې کوم دي نو دوی تاسو نه خرچه غواړي بس خوراک څښاک یې پرېږدی ټیکهدار یې ورکوي بس پراته اوسئ وایي څنګه جي خوراک څښاک یې پرېږدی او خرچه به ټیکهدار ورکوي هر څه خرچه نه غواړي نه پیسې غواړي هر څه به ټیکهدار ورکوي فلحال ډوډۍ موډۍ ټیکهدار ورکوي څنګه ډوډۍ او چای او هر څه ټیکهدار ورکوي تیار هر څه ورکوي او خو رسکي او حساب نه مني بس کار نشته او څنګه جي ورسره دا ښه کړي چې ډوډۍ خورو او به پراته وي دلته چې کار شروع شو نو بس کارونه به کوو د خیره او دا لیبر دی ستاسو ښه تاسو کې څنګه چلېرو ستا نوم څه دی تازه ګل تازه ګل او خرچه میلاو شوې راته په تېره هفته کې او کاکا ستاسو نوم دی بارسوت ته هم دلته کار کوي بس همدې ته یو بچو سره نوست یو د هړتال چې شروع شوی دی په دغه بټۍ کې تا ته د ټیکهدار د طرف نه څه خرچه میلاو شوې ده میلاو شوې وه ټیکهدار د طرفه بلکل میلاو شوې خو تاسو راته دا ووایي دلته کې دا روټین عام دی چې د ټیکهدار د طرف نه ورته خرچه میلاویږي که نه صرف تاسو ته نه خرچه خو موږ ته ټول ته ورکړې ده او د ګودۍ والا ته هم خرچه ورکړې ده اوس موږ ته هم خرچه راکړې ده جرګان ته کتونکو مینوالو دلته کې کومې بټۍ ته چې راغلي وو دغه مزدور طبقه چې په دې کې کومه ده هغوی مونږ ته هغه نوم وښولو د ټیکهدار هم او د دغه ځای هم خو د دغه بټۍ چې کوم ټیکهدار دی هغوی سره ناست یو هغوی سره په دغه اړه باندې خبرې کوو مخکې مونږ هم په بټو باندې یو ویډیو کړې وه مزدور طبقه چې کومه ده هغوی سره مو هم خبرې اترې کړې وي او ټیکهداران چې کوم دي هغوی سره مونږ هم خبرې اترې کړې وي خو د دغه هړتال چې کوم دی دا دویم هفته شروع ده نو په دغې پسې نن یو ځل بیا راوتي
او معلومات اخلو د ټیکدارانو نه د مزدور طبقې نه. نو دلته کې مونږ سره چې کوم ټیکدار ناست دی هغوی سره خبرې اترې کوو، هغوی نه یو څو سوالات مونږ کوو او تاسو په چې کوم دی د هغوی جوابونه چې کوم دي او هغوی تاسو ته د کیمرې په سترګه باندې ښیو. نو ورور السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپل نوم وښایه، نوم د څه دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خپله طرفه چې تاسو کوم اورمون نیوز چینل ده د هغې شکریه ادا کوم چې هغې په میدان واخلي زموږ دپاره ټایم ورکول ډېر زه د خپل طرفه تاسو نوم مې ظفر علي ده او د مړو تعلیم زمان بټۍ ده او په دې کې موږ ذکر ته اسنادان ښه جي. ظفر علي صاحب دا راته ووایه لکه کم هړتال چې وشو د تنورونو تبخي چت شو او مزدور طبقه چې کومه ده دا بېروزګاره شوه، په کور باندې کېناستل، د ټیکدارانو د انکم ذریعه چې کومه وه نو هغه بند شوه. ټیک شوه. اول خو سره دغه د هړتال په هکله باندې تاسو لومړی دا خبره وکړئ چې لکه په دې هړتال کې تاسو څه پیدا وکړه او څه نقصان مو وکړو، دغه راته ووایئ. د هړتال نه مخکې هم زموږ دا صنعتونه چې کوم وو دا د تاوان طرف ته روان دي که نه. اوس چې دا کوم هړتال مونږ ته اعلان شوی ده زموږ د مینې طرف نه نو په دې کاروبار کې د مونږ لکه نقصان ډېر زیات نقصان طرف ته تلو. هړتال خو مثال داسې ده چې دا کوم اوس مونږ دا هړتال کوو دا دې دپاره کوو چې د مونږ دا صنعت بچ شي. صحیح. اول نمبر دو خبره دا ده چې دا په میچ بو درو دپاره د مونږ سټی ده لکه ټایم خو لا محدوده ده، پته یې نه لګي که نه. خو زه تا نه دا تپوس کوم چې دا صنعت په دې هړتال به درو میاشتو که دا مونږ نه وی کړی دا به پوخ دا صنعت ختم شوی د مونږ چې کومه خپل صنعت ته د بټو کاروبار ده. نو چې دا مزدور پوخ بېروزګاره شي ښه خبره ده او که نه چې واپس به درې میاشتې شټی وکړي او د مونږ دا کومې ادارې دي د مونږ د اواز واوري او د دې مونږ د سازالو کې کیني او د مونږ د اواز واوري د مونږ په دې خبرو باندې واوري. ښه خبره ده. ښه جي. په دې کې خبره خو مو ډېره ښه خبره وکړه. حکومتي چارواکي چې کوم دي هغوی له پکار دي چې لکه د دې نه ځان خبر خو دي خو چې په دې باندې کم از کم لږ عمل درآمد په دغه خبرو باندې وشي په طور یو سالس په دې کې خپل کردار ادا کړي. خو لکه تاسو سره چې مزدور طبقه کومه ده د دوی څه حساب کتاب دی لکه په دغه باندې مو پوهېږي په دغه خبره باندې لکه چې دوی خو هم خامخا خرچه به لګي، خوراک به لګي، ډاکټر بیا داسې نور څه. نو دا کوم خلک چې په کور باندې ناست دي تاسو سره کومه مزدوره طبقه ده نو د دوی د خرچې مرچې څه حساب دی؟ لکه مونږ خو مخکې ویډیو کې هم دغه خبره کړې نو په دغه هکله باندې تاسو لکه رایه څه ده؟ مزدوران چې کوم دي دا خو د مونږ مزدورانو سره خو د مونږ لکه هېڅ قسم اختلاف نشته که نه. د مونږ دا صنعت چې کوم ده دا هم یو ډېر کمزوری کاروبار ده. لکه مونږ څه کارخانهدار یا جاګیردار خلک نه یو، پنځه شپږ کسه روزل شوي دي او ځان له یو روزګار روان کړی ده. نو مونږ د مزدور خلاف هېڅ قسمه داسې څه هغه نشته. مزدوران چې کوم دي اړینې وګړه دي. باقي دا کوم چې مونږ اشتې اخیستې ده نن 10مه ورځ ده مزدوران چې کوم مونږ سره پراته دي د افغانستان چې کوم جرګان دي خرچه وله مونږ ډېر کوو دا هم په مونږ باندې تاوان ده. خو مونږ ښه لکه تاسو دوی له خرچه ورکړې ده د هړتال نه وروستو؟ او بالکل مونږ وله خرچه ورکړې ده. دلته چې دا کار بند شوی ده تاسو د دې معلومات هم کولی شئ. د دوی د لنګر خرچه چې کومه ده دا ذمهواري په مونږ ده. د دې ته مونږ هېڅ قسمه پیسې نه اخلو چې تر کومې پورې هړتال نه مات شوی تر هغې پورې دا خرچې مونږ دوی له کوو. مزدوران د مونږ وروڼه دي دو سره د مونږ هېڅ قسم اختلاف نشته ځکه چې دا مزدوران وي نو مونږ به ټیکهداران وي. چې دا مزدوران ختم شي بس د مونږ هم کیسه ختمه شوه. ښه دا راته ووایه چې دا روټین دلته کې ستا دی ستا په بټۍ کې دی او که نه بل چېرته کې هم تاسو اورېدلي دي یا چې یاره مزدور طبقې له چې کوم دی خرچه ورکوي؟ بالکل مزدور طبقې له دا کوم چې زموږ مارکېټ ته ما سره په دې ګاونډ کې 5-6 بټۍ دي نو دا په دې ټولو کې دغه حساب سیستم ده. زموږ 900 ریټ ته خرچه یې په مونږ ده. خو مزدور له چې کم سهولت ټیکهدار ورکړی ده په KPK کې دا په بلې یوې صوبې کې هم نشته. مزدور د نن نه 4-5 کاله مخکې د دوی خټې به دوی په خپله کولې صحیح ده نیم بوج ورسره ټیکهدار ایجاد کړی ده. صحیح. خو د مونږ مطالبه دا ده چې د مونږ دا ټوله خرچه په د یوې خښتې پسې ده چې دا څومره مزدوران دي مونږ سره په بټۍ کې لکه 120 نه تر 150 پورې مزدوران دي مونږ سره دا ټول د یوې خښتې ته ناست دي.
خو چونکې حالات داسې جوړ شو د دې نه مخکې د دهشتګردۍ معامله وه بیا د کرونا مسلې راغلې اوس پکې مثال دا د پولو مهنګایي دا یو غټه ایشو ده موږ دپاره نو موږ ته چوکیدار زیات نقصان کوي چلولو کې موږ زه درته د ځان یم نور خو لکه د هر چا خپل سوچ او فکر ده خو زه خو خپله کاروم زبرعلي صاحب دا راته ووایاست تاسو د یونین چې کوم مشران دي او د هغې کومې فیصلې دي دغه مشرانو نه تاسو لکه متاثره یئ دغه د یونین چې دا کومه فیصله ده دوی باندې تاسو پور اعتماده یئ او بلکل دا فیصله چې یونین زموږ چې کوم د کې صدر ده نصرآباد صاحب یا هغه سره نوره کومه کابینه ده موږ چې بلکل متاثره یو دا زموږ ټولو متفقه فیصله وه هغوی چې دا د اقتال کال ورکولو د موږ نه رایه باقاعده چیټ ورسره د یونین کومه خرچه ده هغه یې اخیستې ده په چیټ مې ورته خپله رایه لیکلې ده هغې نه بعد دوی بیا ناستې او فیصلې کوي موږ بلکل خبره نشته د یونین چې کوم مشران دي د دوی د طرف نه تاسو ته لکه خامخا کوم ټیکهدار یا تاسو یا څه شکایت موصول کیږي چې یاره نه داسې خبره نشته باقي په کور کې د دوه ورونو اختلاف رسي خو انشاءالله هغه به موږ په اصلاح باندې کوو لکه زور زبردستي د موږ په یونین کې نشته ښه مینهوالو کتونکو ته دا خبره کومه چې دلته کې یو ټیکهدار و هغه یو ویډیو ما کتلي وه یو ملګري ورسره خبرې اترې کولي نو زه راغلی نن هم هغه ایریا ته وم خو هلته کې ما تپوس وکړو هغه ټیکهداران چې کوم دي نو هغوی د دې هړتال په وجې باندې کله راځي او کله نه راځي خو د هغوی د خولې نه ما یو خبره اورېدلې وه په هغه ویډیو کې چې په بټۍ ودرېدو کې د ما تاوان دی د ما پکې نقصان دی او زه چې کوم دی نو 10 لاک روپۍ چکر ګټم نو د هغه ځای نه مونږ راتېر شو دلته کې د دې ملګري بټۍ ته چې کوم دی خوا کې ورسره دا بټۍ وه دې بټۍ ته مونږ راغو هغه ټیکهدار چې کوم دی بټۍ دی د هغې نه مونږ دا تپوس کوو چې آیا دغه ملګري چې کوم دا تاسو سره اخوا یو ټیکهدار دی هغې هغه ویډیو ما کتلي وه په هغې کې هغې ویلي چې د ما په بټۍ ودرېدو کې نقصان دی تاوان مې دی او په چلولو کې چې کوم دی نو زه 10 لاک روپۍ چکر اوس هم ګټمه نو زه ولې خپله بټۍ ودرومه نو په دغه هکله باندې تاسو څه وایي چې یاره تاسو وایي دلته کې چې مونږ ته نقصان دی تاوان دی لیبر دی فلان او ډینګ نو بیا د دغه ټیکهدار چې کوم دی نو دوی دا خبرې په هکله باندې تاسو څه وایي خپله رایه راته ښکاره کوي لږه انشاء به د هر چا خپل سوچ او فکر ده که نه خو د دروغ او د رښتیا منځ کې فاصله څومره ده د ځمکې او د اسمان کمه ده نو زه یم فاصله پکې څومره ده فاصله پکې 4 ګوتې دی څو 4 په دې چې واورئ دا دروغ دی او چې په دې وي دا رښتیا دي صحیح دا هغه ټیکهدار هم د برابرۍ کې شته صحیح ده هغه ویډیو هم ما کتلې ده هغه یې زه په 9000 باندې خښته خرڅوم ټیک نمبر زه 10 لاک روپۍ چکر ګټم او زه درته وایم چې زه په 9000 خښته خرڅوم او دا د پولو کم ریټونه دي زه پکې 7 لاک روپۍ تاوان کوم اوس هغه خبرې مونږ اورېدلې دي خو زه درته خپله خبره کوم چې په چکر باندې دا د پولو چې کومه مهنګایي ده که نه زمونږ 8 لاک 70,000 چکر دی دې باندې تقریبا دې وخت کې 36 لاک روپۍ خرچه صرف د ربړ د پولې او د ګورې او د دغه رسېدي لرګي 120 ټن کوله دې مونږ په چکر لګي دا هغه په 27,000 کې ضرب کا دا 35-36 لاک هغه خرچه شوه ښه 8 لاک 80,000 خښته چې ته چکر ته راوړې نو کچا خښته به وله 9.5 لاکه خښته وباسې دا د شین اسمان حساب ده صحیح باران نه ده نه دې کې لکه قدرتي افتونه شته نو 9.5 لاکه خښته ته ما ته په 4,500 روپۍ زر ما ته ورځېږي چې دلته د خاورو تکلیف دومره نشته کته چې کم مارکیټونه دي نو د هغوی 5,000 5,500 پورې ورځېږي او بل هغه چې زه 10 لاک روپۍ چکر ګټم نو چا به سره حساب کړی ده خو زه خو درته وایم چې 7 لاک روپۍ مونږ نقصان کوو په دې اوس کار کې لکه څنګه نقصان تاسو کوئ تاسو خښته چې کومه ده دا اوس په څو باندې تاسو خرڅوئ مخکې په څو اوس د هړتال سره په څو ده هړتال دا خو عرضي ریټ ده که نه لکه ګوره د پټرولو نرخ ډیزلو دا حکومت مقرروي صحیح ده اوس مثال 120-130 روپۍ پټرول دی
په دې شارټیج کې په دې اخترونو کې موږ خپل لیدلي په 400-500 روپۍ لیټر پمپونو نه میلاو شوي دي خو هغو ته پته وه چې ما سره مثال بله ذریعه نشته هړتال د خلک ډېر دي ما پسې سپلای نه کېږي نو هغه یې د هغې نه غلطه پیدا اخیستې ده دا خښته ته اوس کتی چې ما سره په ښه خښته ختمه او دا لیبر په ټول هم دغه حساب ناسته که نه نو 35-36 لاک خرچه د ما د صرف د ایندن په تندور باندې کېږي 9.5 لاکه خښته ته په 4,500 کې ضرب کا دا تقریبا 42-43 لاک روپۍ شو نو ټوټل اندازتاً 80 لاک روپۍ خرچه د ما په چکر باندې کچا او پاخه دواړه کېږي او الټا هغه ما ته 70 لاک روپۍ نه جوړوي دا چکر کې څومره تاوان شو دا 7-8 لاک روپۍ تاوان وشو اوس مثال دا 8 لاک 80,000 چکر ده په 50,000 خښته په وړي کې جمع کې نه د بټۍ 2 قسمه حساب کېږي سالانه یو روزمرۍ او یو سالانۍ یو د میاشتې د سالانۍ حساب د روزمرۍ حساب درته کوم چې دا اوس کوم پوزیشن کې مونږ یو نو 8 لاک 80,000 چکر ده 50,000 خښته خو دې کې درته کېږي صحیح ده دا 78 لاک 80 لاک خرچه کېږي دا ته په دې 8 لاک 30,000 خښتې تقسیم ته 100 روپۍ ضرورت دي دا حساب دیو کې ما د اواز چې څوک هم اوري د بټو والي د مونږ نه دي 8 لاک 30,000 دا 9,000 نه بره مونږ ته په تنور کې دا ټوټل خښته پرېوځي 1000 تاسو ته په تنور کې په دغه خرچې کې په 9,000 9,500 په تنور کې پرېوځي ها بالکل په تنور کې پرېوځي خو په دې کې تقریبا په دې 8 لاک 30,000 کې ټوله خښته 1 نمبر خو نه 15 قسمه خښته ده نو دې کې چې په 9,000 زه خښته خرڅوم نو هغه 1 نمبر خښته ما ته 500 روپۍ تاوان کوي باقي دې کې داسې خښته شته چې په 4,500 دي دوم د 80,000 پکې جالۍ وځي 50-60,000 پورې کانکري په چکر کې تورې 10-15,000 او د حساب دی ورته وکړي ما دې مطمئن دي په دې حساب بالکل هغه زموږ ورور ده زه حمید فواد صاحب دلته بټۍ ده زموږ چې کوم KPK صدر ده تاسو معلومات هم کولی شئ سپینزبل کې ښه سپیشل بټۍ وه د ډېر وخت نه بند وه په 2 لاکه روپۍ اجاره یې ویر کړې ده خرچه پې ټوله حمید فواد صاحب کړې وه او 2 لاکه روپۍ هغه له اجاره ویر کړې مونږ د علاقې کسان دي هغه هم اجاره پکې حمید فواد صاحب باندې ده دا صرف 2 لاکه روپۍ د میاشتې هغه یې حمید فواد صاحب له ورکوي او د اجارې ما ته پته نشته چې اجاره د هغه څو روپۍ ده او باقي دا کوم حساب چې درته ما وکړو په دې چې هر څوک رسي ما سره دې کښېني زه به یې مطمئن کړم او هغه ملګري چې دا خبره کړې چې زه پکې 10 لاکه روپۍ چکر ګټم نو بس زه خو یې نه منم یو څو تپوسونه د ظفر علي صاحب کومه دلته کې تا سره چې کوم لیبر پروت دی په هغې کې جرګان چې کوم دي نو هغه هم سیوا دي دا معلومات تاته شته د ماهانه یا د هفتې دلته کې ستا د لنګر خرچه څومره ده یاره کم از کم موږ سره 40-50 کسان په دې دفتر کې ټوټل مزدوران چې کوم موږ سره بیړي مار دي ډریوران دي او جرګان د ګودو والا په خپل حساب تقریبا 2 لاکه روپۍ د لنګر خرچه دي چې د میاشتې خانه دا اوس په دې هړتال کې هم تاسو سره جرګان پراته دي او دغه لن سټارټ دي بالکل چې تر کومه پورې هړتال نه مات شوی دا د موږ داسې دي لکه مزدور سره د موږ هېڅ قسمه لکه تنازع نشته بالکل دا به پراته چې تر کومې موږ سره راخښتي او یو متفقه فیصله ونه شي چې موږ د روزګار باندې نو چې تر کومې پیسې موږ سره خو موږ به هم کړو دی به هم کړو او چې ختم شوي دوی به هم پوسته دي موږ ظفر علي صاحب دا راته ووایه کوم هړتال چې شروع دی مشرانو کومه فیصله کړې ده تاسو په دغه اړه باندې لکه ستاسو سوچ او ذهن څه دی چې د دې مسایل حل څه کېدی شي زموږ خو نمبر 1 چې کومه طالبه ده مشرانو خو تر اوسه پورې خو موږ اوس انشاءالله زموږ اوله مطالبه د حکومت نه راغله د کولې بارې دي چې دا فیکټرۍ کومې کولې سیزي د سیمټو نو موږ چې کوم عمران خان صاحب د وزیر اعظم یا چیف جسټس ته یا آرمي چیف ته یا د KPK وزیر اعلی ده یا ګورنر صاحب ده د دوی نه مو دا مطالبه ده چې دوی د فیکټرو باندې دا لوکل کولې بند کړي دوی د بار نه ځان سپلای کوي اول مطالبه خو د موږ دا ده چې دوی دا لوکل کولې د بټیمارو ده ځکه چې د موږ دا روزګار ډېر کمزور دی او بل موږ د روزګار سره ډېرې کړۍ تړلې دي د ترانسپورټ کار موږ پسې ده د ګلکار کار شو سیمټ شو سریه شوه دا غونډ د خښتې پسې دا بنیاد ده
خښته په کنسټرکشن کې اهم کردار د خښتې لري. نو د موږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې زر تر زره د موږ د صنعت د بچ کېدو د موږ د صنعت تباهۍ طرف ته روان دی. نو چې دا شته موږ دې لپاره وکړو چې د موږ د اواز څوک واوري، د موږ د مسایل حل کړي. که دا شته موږ نه وی کړی دا صنعت ختمېدو مکمل، نو دا مزدوران به بیا ټول بېروزګار وو. ظفر علي صاحب دا راته ووایه دره دمخیلو ته چې زه تللی وم د کولي مینونو ته، هلته کې زه په دغه خبرو باندې په عذاب هم ډېر شوم. یو به یو طرف ته استولم، بل به بل طرف ته استولم. حالان کې هغه ټیکهداران هلته کې موجود وو، خو هغه یې د هغه مشر چې کوم و د هغه یې د اجازت نه بغیر چې کوم دی د هغه ورته اجازت نه و، هغه یې مونږ سره خبرې نه کولې. د هغه یې هغه یونین هغه کوم کمیټي چې کوم هلته کې جوړه شوې ده د هغه یې هغه دغه چې ما وکتو هغه یووالی هغه اتفاق، نو دلته کې د ستاسو چې کوم یونین دی او کوم دغه دی نو د هغې په نسبت باندې لکه د کولي د یونین په نسبت باندې خفه کېږئ مه، خو لکه د ټیکهدارانو چې کوم یونین دی دا ماته ډېر لکه بې اتفاق او کمزور ښکاري. نو تاسو څه وایي په دې اړه؟ ګوره دلشاد بهي بې اتفاقي خو په کور کې صحیح ده. باقي چې هغه ډریوالو کوم یونین و هغه یو ډریور واقع شوي وو، خو هغه لکه زموږ سسلان نه یو اتفاقي حادثه وه چې هغه هم د هغه ډریور خپله غلطي وه. ګوره کله چې روډ بند شي هړتالي نو په دې کې بیمار ګاډی هم څوک پرېږدي نه پرېږدي. نو هغه د هغه خپله سرزوري وه، بس هغې کې ورسره د موږ لږ اختلاف جوړ شو. د مشرانو د طرفه داسې د موږ پلانینګ نه و، یوه اتفاقي حادثه وه. نو موږ ډریوال چې کوم دي دا روزګار چې کوم ده دا ذات ده، اخیستل خرڅول دا په زور نه کېږي. هغه د پولو والا دي، موږ د خښتو والا یو، هغو سره هم د موږ څه داسې اختلاف نشته، خو د موږ چې دا خپل کم صنعت ته نو دا د تباهۍ طرف ته روان دا فیصله چې موږ کړې ده نو دا د دې صنعت د بچ کېدو لپاره موږ کړې ده. د زیګزیګ بارې کې چې کومه ویډیو ما کتلي وه نو په هغې کې خو ډېر سخت بیان ورکړی دی. نو په دغه عقله باندې که چېرته هغوی په دې څیز باندې اکشن واخیستو نو بیا ستاسو رایه څه ده؟ ګوره زه خو یو عام ورکر یم، زموږ مشران شته. باقي د زیګزیګ چې کومه خبره د حکومت د طرف نه ده نو هغې باندې لږې سرمایه تقریبا 70 80 لک روپۍ پرې لګي. زیګزیګ خو ماحول چې صفا شي ښه خبره ده، د هغې مونږ څه اختلاف نشته سره، خو مونږ سره دومره سرمایه نشته، مونږ دا شته روزګارونه دا پیسې نشو برابرولی. نو هغې له لږې سرمایه نو که حکومت مونږ سره تعاون کوي نو مونږ ته. او بل دغه چې کومه د زیګزیګ مسله ده د هغې دلته مزدوران نشته مونږ سره. ته چې ایرپورټس کې حکومت کسان برخې کوي په اول یې ټریننګ کوي که نه، ډایرکټ خو نه هلیکاپټر ته کښېنئ چې راشه ته کښېنه دا وچلوه، ټریننګ وله بیا کوي. نو بالکل را دي چې د ما بټۍ ده یو کال یې وچلوي زیګزیګ کې مونږ په زیګزیګ هېڅ اعتراض نشته. خو په پنجاب کې چې کوم شوي دي نو هغه ټول تاوان طرف ته روان دي، څوک چې پوهېږي نه. نو په زیګزیګ کې مونږ سره دغه شته نه، خو لکه مونږ سره سرمایې دومره نشته. مونږ مشران دي هغې سره لیکلي، بل زیګزیګ له لګي بجلي 24 ګنټې د هغې چې کوم سیسټم ده د فلور، او دلته کې د بجلۍ تا ته ښه پته ده په KPK کې 6 ګنټې بجلي دلته کې چلېږي په 24 ګنټو کې. نو اول خو به چې د حکومت کم مطالبه ده زه یې بالکل منم، خو چې د مونږ کومې مطالبې دي د مونږ مشران دي هغې ورسره کېږي، حل دې کښې ورسره، بل مونږ سره مالیت دومره نشته، دا خو ډېر کمزوری صنعت ده د مونږ. نو مونږ خو هغې کې څه اختلاف نشته، حکومت سره ماحول چې صفا شي ښه خبره ده. ظفر علي صاحب دا راته ووایه پروګرام رانه اوږدېږي، خو د ملګري سره دا خبرې کول چې کومې دي دا ماله ډېره مزه راکوي. ستاسو په دې یونین چې کوم کسان دي کوم مشران دي صحیح شوه خبرو کې د وزن شته ټیک شوه، ځکه درنه دا تپوس کومه چې خبرو کې د وزن شته. د یونین چې کوم مشران دي او بیا د یونین لاندې چې کومه طبقه ده کوم ټیکهداران دي دوی ته تاسو د خپل طرف نه کومه مشوره یا کوم میسج څه هدایت ورکول غواړئ زموږ د دې کیمرې په سترګه باندې دا راته ووایي؟ ګوره چې کوم زموږ د یونین مشران دي او یا هغه سره کومه لاندې کابینه ده نو موږ په هغې باندې 100% مطمئن یو، ځکه چې دا کم صنعت د موږ ده دا د هغې هم ده. نو هغې ته د موږ د طرف نه دا خواست ده چې د موږ د صنعت د بچ کېدو دپاره د یو ښه سوچ او ښه فکر وکړو. چې د موږ دا صنعت بل موږ سره یوازې دا بټۍ چې د موږ ختمې شي نو زه هم بېروزګاره شم او دا مزدوران هم ټول بېروزګاره. ښه، یو ډېر اهم سوال مې د ذهن ته راغو کله چې زه دره دمخیلو ته تللی وم هلته کې یو مشر سره ما خبرې کولې د هغې چې کوم مشر و هغې ما ته ووایي چې اورمړو
ورمړوالو چې کم دی نو ډېر غلط کار کړی دی زموږ ګاډي رایسار کړي دي نو تاسو په دغه موقع باندې تاسو موجود وئ یو بل تپوس درنه دې پسې کومه خو دا راته تاسو موجود وئ بالکل دغه کوم ګاډي چې رایسار شوي وو د دې لږه واقعیه راته بیان کړه چې آیا دلته کې تاسو سره په دغه کومه پیښه چې راغلې وه په دې کې تاسو سره نور کسان وو یا دا ګاډي ورمړوالو رایسار کړي یا دوی ډریوران راکوز کړي دوی والټه پول کړي دا کیسه راته لږه بیان کړه د دې ماته پته نشته لکه خو هغه مشر د خولې خبره ده نو چې تاسو د موقع ګویانې ایکسپینزن راته د دې خبرې وکړه چې څنګه چلو انشاءالله دا خو تا ته ما مخکې مې چې تاکي د سوا پلانینګ نو نه دي موږ د یونین د مشرانو د طرفه خو دا د ډریور خپله غلطي وه بل ډریوال چې دي د کورې کار کوي هغه هم د موږ وروڼه دي موږ هغوی سره هېڅ تصادم نه غواړو د موږ مشران شته هغه خو اختیاره دي انسان نه غلطي وشي خپلې غلطۍ تورې کېني صحیح ده خو په دې پاکستان کې عدلیه چې ده سپریم کورټ غټه اداره ده صحیح ده خو زموږ چې د پښتنو کوم جرګه سیستم ده نو د ما په سوچ د سپریم کورټ نه د جرګې پاور سیوا ده بالکل هغه په دې وجې چې سپریم کورټ یو مجرم نشي پرېښی او چې کله زموږ د جرګې سیستم فیصله وکړي نو هغه فیصله چې سپریم کورټ ته جج ته کېږي نو هغه ملزم بري شي نو جرګه سیستم شته ولیکي موږ ته داسې اعتراض نشته د موږ مشران دي هغې بله کمیټې نه جوړې کړي اول د دې تحقیقات وکړي هغې نه بعد چې څنګه فیصله مشرانو کړي موږ ته تعدیل کوو د هغه ورمړو باره کې چې تا کوم دغه وکړو چې په درې کې د ورمړو دغه اغېستې شي دا یونین چې کوم ده دې کې صرف ذاتي ورمړ کوم نه ده دې کې افریدی شته مامن شته مسیحي شته دا ټول زموږ مشترکه دغه وه دا جدوجهد مونږ کوو دا صرف ورمړ ذاتي ځان دپاره نه کوي او دا خبره زموږ ټولو مشترکه ده دا یو غلط میسج د ورمړو چې کوم درې ته تللی ده دا بالکل غلط ده هیڅ قسمه دغه نه سره مینه خپل غوث دلشاد خاکسار له سره د خپل ټیم اجازت ورکوي په لوی الله مسپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته